الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترمو رام سفلو مسلمانانو او خویندو داسې سانحه ده د مولانا حضرت حسین د شهادت چې که د دې هر سوره سړی ذکر کوي نو په زړه پوډای جوړوي او سړی نور خفه کېږي. اوس یو بل انسانان تسلي ورکوي، تعزیت هم دې ته وایي چې د یو بل نه بوج اوچتوي، یو بل نه تسلي ورکوي او په دې باندې د انسانانو غمونه هغه کمیږي. یو حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا د مؤمن لپاره جیل دی او د کافر لپاره جنت. محدثین او شرحان د هغې مختلف توجیهات کوي. زما په زړه کې چې کومه توجیه الله اچولې ده نو هغه ده چې دنیا د مؤمن لپاره جیل دی او د کافر لپاره جنت. مطلب دا چې په جیل کې جیلیاني ګڼ ملګري نو کله چې جیلي پسې پروانه راشي، خط راشي او جیلي د هغه جیل نه وځي، د هغه سزا معاف شي یا هغه آزاد شي، نو چا پسې چې پروانه راغلي نو هغه ډېر خوشحاله وي په خپل زړه کې. اگر چې د هغه نه ملګري پاتې کېږي، دوستان پاتې کېږي، وا په خپل زړه کې مطمئن او خوشحاله وي چې جیل نه ووتم، کلاو هواګانو نه لاړم. او کله چې هغه د جیل نه وځي نو هغه سره چې جیل کې کوم ملګري دوستان وي نو هغوی ورپسې خفه وي، ګړې بړې ورسره کوي، معافي ترې غواړي او هغوی ورپسې خفه وي. داسې دا دنیا د مؤمن لپاره جیل دی. نو کله چې مؤمن د دې جیل نه وځي نو په خپله باندې خوشحاله وي. وکم چې پسماندګانې رونه خویندې مور پلارې ښځه بچي زامن او لوڼه یې
نو ای لازمی خبره چې ای ورپسې خپهی واکم چې دې دنیا نه لاړ شي نو هغه خوشحاله چې مسلمانی مومنی او دیو چې علامه اقبال وایي نشان مرد مومن باتو گویم چمر کا تبسم بر لبی اوس د مومن نه خبر تمامه نغه دا چې کله هغه مرګ راشي نو دا په شونډو باندې خندایي ځکه هغه خوشاله وي نو په خندا کې دا هغه صاحب کیږي او هغه خوشاله لاړ شي حدیث کې راځي یو نیک بندا چې دا هغه صاحب کیږي نو ملائک هغه راشي چې هغه نعمت او خوشاله وي نو دی وایي چې زمان د خپلوان لرې شوی او دغه راته رانږدې شوی دا کوم چې زمان ساه اخیستلو راغلي دي او ناکاره بنده چې نو د عذاب ملائک راشي دی په عیبه کې او د هغه ساه وخیځي قرآن کریم کې هم الله د دې ذکر کوي الله فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون آکسان چې ایمان راوړل دي غوي زمونږ رب الله دې ان الذين قالوا ربنا الله یقینا هغه کسان چې غوي زمونږ رب الله دې ثم استقاموا بیا په دې مسله باندې کلک ولاړو مضبوط ولاړو تتنزل عليهم الملائکه اگر څنګه د مرګ په وخت کې ملائک راځي تتنزل عليهم الملائکة ألا تخافوا ولا تحزنوا ملائک ورته یریږئ ما اگر راتلون کی حالتنا غم جنیږئ ما غازړو پسې ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون زیری والی باغا جنت باندی چه تاثر وعده کول شوا زیری والور کی جنت زائده و زائد دین تشریفو بزار بشانو تا وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ منگستاسو مرگریو دنیا کی منگستاسو مرگریو آخرت کی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون تاسو لبئی زیری والی باغ باندی تاسو لبئی آغا چه تاسو سگواری سڑگواری و مخلی گواری ملائک والا زیری ورکی چکل آغا روانی و سجد پکاری آمد مدر قرشی وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم تو دنیا کی تکلیفونه او مصیبتونه اوس د الله ملمشوي ملمستیا به د طرف درنه الله به ملمکی زمون دا امید ده د الله رب العزت دا مولانا حضرت حسین یو موحد عالم د قرآن او سنت خادم د اکبر سو مرګره او د قرآن او سنت طلباء د پاره غروانو او پلار کې د هغه شهادت الله لیکلو منتظر یقین دې چې هغه د وزیری ورکه شوی
الله امید دې زمونږ چې الله به له جنت ورکړي خوشاله به ورکړي خو زمونږ د پسماندګانو یو خفګان دی ځکه زمونږ جیلي لاړ مونږ پاتې شو او دا هیڅ انسان ته پته نه چې زما مرګ کوم ځای دی یو شاعر وایي وکم من صحیح مات من غیر علت وكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل شهيد من الدار ډېر روغ رمټ سار مړ پراتی او ډېر بیماران څه زمانې پورې ژوندي ډېر بیماران وو مولانا حضرت حسین به د هغې بیمار پر ساده وتلی هغې به لا ژوندي هغې د دنیا نه لاړل وكم من عروس زينوها للذكرى وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر ډېر ناویانې خاوندان لخیسته شوي خاوند باندې د مرګ فیصله شوي کوم ټایم چې الله مقرر کړی او کوم ځای د هغې نه بدلېږي نه حدیث کې راځي کوم ځای چې الله مقرر کړی جعل له الیه حاجة هغه ځای کې انسان له کار پیدا کی او هغه هلته لاړ شي او صاحب کیږي سلیمان علیه السلام یو ځل ناستو یو کس ورسره ناستو مورخین ذکر کوي دې کې یو فرشته راغله ورته وایي د ده نیټه مقرر ده په هندوستان کې دی به اوس لږ ساعت بعد مري او په هندوستان کې هغه حیران شو چې دا به څنګه وي او دې کې ناڅاپه هغه سړي سلیمان علیه السلام ته ویل تخته حکم وکړه زما ضروري کار دی هندوستان کې چې ما ورسوي هغه تخته حکم وکړ هغه سړی روان شو او چې هندوستان ته راورسېد نو ساه یې ورکړه کوم ځای چې الله مقرر کړی هغه ځای ته انسان ځي کوم وایي چې یاره دغه ګاډي کې نه وې او داسې نه وې او داسې نه وې داسې زړه خوړل دي کوم ټایم چې الله مقرر کړی هغه ټایم او کوم ځای چې مقرر کړی هغه ځای ته انسان ځي د دوی به هم دغه ځای الله مقرر کړی و خو ګوره هر سړی دنیا نه ځي خو کوم سړی چې دیندار وي پرهیزګار وي هغه د دنیا نه لاړ شي خلک ورته دعاګانې کوي خلک ورپسې خپه وي خپل دوستان خبرې دشمنان هم ورپسې خپه وي او کوم سړی چې هغه ناکاره وي او هغه دنیا نه ځي نو خلک د هغه په تلو باندې خوشحاله مولانا حضرت حسین او زموږ امیر مولوي حسن دا دواړه داسې کسانو چې ډېر نیکان او ډېر پرهیزګاران او دنیا کې هم د هغې دوستي وه په توحید او آخرت کې هم دوستي په توحید قرآن کې الله سوره طور کې د هغې ذکر کوي چې کله جنتیان یو بل سره کیني نو هغوی به خبرې کوي نو الله وایي وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ مخامخ بشي بعضی جنتیان بعضو ته تپوس وکړي د یو بل نه إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ مګر دنیا کې الله را مدد کو ډېر د احسان خاوند او مهربانه و موږ هلته هم یو ځای کړي وو دلته هم یو ځای کړو دا دواړه ډېر نیکان او پرهیزګار وو زموږ دعا ده چې الله دې هغوی د هغه جهان ښایسته کړي الله دې قبرونه منور کړي او الله دې پسماندګانو ته په زړه باندې پټی ولګوي په آخر کې یو خبره کوم